د فیسبوک مونیټایزیشن د پاره کم ملکونه الیجیبل دي او تاسو د پاکستان نه خپل پیج مونیټایز کولای شئ کنه شئ. نن سبا زیاتر کسان په دې باندې ویډیوګانې جوړوي، د ډیرو کسانو پیجونه چې دي هغه د د لاسه خراب شو، ځکه اکثر ځینې کسان یو پیج وسره هغه ډیر په مشکل سره چې دی هغه سیټ اپ ته ورورسي او د هغې نه وروسته د هغو پیج چې دی هغه ډي مونیټایز شي، ځکه چې هلته کې د هغې چې کم سیټینګ هغه سیټینګ دی غلط وکړي، چې غلط وکړي نو د دې د وجې نه هغه په راتلونکي وخت کې د فیسبوک د پیج نه بیا روپۍ چې دی دا نشي ګټلی. نو په دې ویډیو کې درته زه هغه ملکونه ښیم چې د کوم ملکونو نه تاسو د فیسبوک پیج مونیټایز کولی شئ او د پاکستان نه مونیټایز کېږي که نه. نو زیاتر کسان نن سبا دا خبره کوي چې تاسو د پاکستان نه پیج چې دی دا هم مونیټایز کولی شئ. نو کم کسان چې دا خبرې کوي نو هغه په دې قانون باندې چې دی پوه هم نه دي او د دې د لاسه ستاسو پیجونه چې دی هغه هم خراب شي، ځکه تاسو ته چې کله د کنټینټ مونیټایزیشن سیټ اپ چې دی دا میلاو شي هغه انوایټ پروګرام دی، لکه د هغې لپاره به تاسو انوایټ کوئ نو تاسو ته به دغه سیټ اپ چې دی دا میلاویږي. نو کله چې هغه تاسو ته میلاو شي نو تاسو په هلته کې لوکیشن چې دی هغه د پاکستان ور واچوئ، چې د پاکستان ور واچوئ نو ځینې کسان چې دی هغه به ترې روپۍ ګټي، هلن ساعت به ترې ګټي، د پاکستان د بینک ډیټیل چې دی هغه ورته هم ور اچولي، د پاکستان بینک ته روپۍ هم راغلي دي، خو تاسو به دا غلطي نه کوئ. که تاسو دا غلطي وکړه ځکه چې کوم ملکونه هغو ورکړي دي نو په هغې کې پاکستان چې دی دا نشته، هغه راته زه ښیم چې پاکستان په دې کې شته که نشته او تاسو د کم ملکونو نه دا مونیټایز کولی شئ. خو که تاسو پکې د پاکستان لوکیشن ور واچوئ نو ستاسو دغه یو پیج چې دی دا مکمل ختم شو او تاسو بیا په راتلونکي وخت کې ته نشئ ګټلی. الو به دې ګټئ چې کله پاکستان د دې دپاره الیجیبل شي. نو هلن ساعت پاکستان د دې دپاره الیجیبل نه دی او دغه سیټ اپ چې دی دا به تاسو په خپل فیسبوک کې چې دی دا به نه کوئ. که تاسو خپل فیسبوک کې دغه سیټ اپ وکړو نو کیدای شي تاسو ته میاشت نیمه روپۍ واخلئ، خو کیدای شي بیا وروسته بند شي، یا کیدای شي څنګه تاسو دغه سیټ اپ کمپلیټ کړو هغه تاسو ته وایي چې ستاسو پیج چې دی دا نه مونیټایز کېږي ځکه چې دا الیجیبل کنټري نه ده. نو ډیرو کسانو په دې باندې ویډیوګانې جوړ کړي دي، دې زموږ په شان ډېر لګیایي او هغه په دې طریقه باندې چې دی نه پوهېږي دا پته ورته نه لګي دا ملک الیجیبل دی که نه دی. دا د هغو له طرفه چې دی یو بګ غونته کې راشي، مسله راشي، د ټیکنیکل مسله وي نو د هغې د وجې نه چې دی دا به پیجونه چې دی دا مونیټایز شي، څه وخت مونیټایز وي بیا ختم شي. د فیسبوک هر ټایم چې دی نوی نوی اپډیټ راځي او هر ټایم چې دی د فیسبوک په پیجونو کې چې دی مسله راځي. بل لا زموږ په ملک کې دا فیسبوک مونیټایزیشن د دې د وجې نه هم نه راځي چې موږ دغه په 2 نمبر باندې پیجونه چې دي دا مونیټایز کړي، خو نه که بیا هم تاسو مونیټایز کوئ نو د هغې لپاره به تاسو دوی چل کوئ چې ځان له به یا د پاکستان نه چلوئ. که د پاکستان نه چلوئ به دغې ملکونو نه چلوئ دا کوم چې درته زه ښیم نو بیا ښه په اسانو که د پاکستان نه چلوئ نو د هغې لپاره به یا پروکسي الی یا به آر ډي پي الی یا به وی پی این الی، خو داسې به نه کوئ چې تاسو وایئ چې موږ به پرې استعمال کړو. پرې چې دی هغه نه استعمالېږي، پرې به دې باندې چې د هغې دغه چې دی هغه بدلېږي را بدلېږي، لکه د هغې لوکیشن چې دی هغه بار بار چینج کېږي. تا اوس وی پی این کولاو کړو نن به هغه امریکایي، بله ورځ چې دی هغه به بل ملک راځي، یا تا امریکا دغه کړه نو په امریکا کې به هغه بار بار چې دی ښارونه به چینج کوي. نو چې ته بار بار هغه کولاوئ نو هلته کې فیسبوک والو ته پته ولګي، هغه وایي دی څنګه به دې اوس په دې ځای کې اوس چې دی پلاني ځای ته ور ورسېدو، لکه مثلا ته ګنټه مخکې چې دی ته دلته کې په پیښور کې او ګنټه پس چې دی ته په کراچۍ کې نه، هغه وایي دی څنګه هلته کې لاړو. نو د دې د وجې نه چې دی بیا پکې مسله راځي نو تاسو به په پیسو باندې چې دی دغه لوکیشن الی. نو زه درته دا ملکونه چې دي دا درته ښیم، اول دا ملکونه وګورئ، د دې ملکونو نه تاسو مونیټایز کولی شئ. ځان ته به ویډیو سلو کوئ نو دا ځینې ملکونو دا نومونه چې دی تاسو ګورئ، خو زموږ پښتانه چې به کم ملکونو کې زیات وي نو د هغې یو نیم نوم چې دی هغه به درته زه حالم، ځکه زیاتر کسان دا خبره کوي د هر بهر ملک نه چې دی د هغې نه مونیټایز کېږي، نو د هر ملک نه چې دی دا نه مونیټایز کېږي. په دې کې چې دی تاسو ته به دې سیټ ته ښکارېږي، دا ملکونه به تاسو ته ښکارېږي. په دې کې اسټرالیا ده، که په اسټرالیا کې څوک وي د هغې نه مونیټایز کولی شي او نور ملکونه ورسره په دې خوا کې چې دي دا ورسره هم شته. نو په دغه کې زیات نه لکه بنګلادیش چې دی، برازیل شو، بلجیم شو، دا ملکونه په دې کې شامل دي. خو په دغه ځینې ملکونو کې چې دی په دې کې نه وي. دغه شانتې موږ به راشو لاندې به راکوشو، مصر به دې کوم شامل لکه مصر کې شو کې جرمني چې دا په کوم شامل لکه په جرمني کې څوک جرمني پکې ورکړی دی. دغه شانتې بیا لاندې چې راشي عراق پکې شامل دی، که په عراق کې کومه پښتانه یي نو هلته کوم کولی شي، په عراق کوم ځینې پښتانه چې دي هلته موجود دي. دا نومونه چې دی تاسو کتلی شئ. ملیشیا چې د هغه به دې کې شامل ده، که په ملیشیا کې تاسو وي نو د هغې سیټ اپ ور اچولی شئ. د هغې ملک اقامه، بطاقه، شناختي کارت، کم چې تاسو له کارت درکوي آی ډي کارت، نو هغه کارت هغه ډیټیل چې دی هغه به لازم ور اچوئ په دې کې، او لوکیشن به کوم هغه ور اچوئ. که لوکیشن د پاکستان وي ګوره بیا دغه نه چینج کېږي، او که چینج کېږي نو هغه ډېر په مشکل سره چینج کېږي. په هغې زموږ ویډیو شته. نو داسې لاندې به راشي، لاندې به دغه شانتې راشئ نو دلته کې سعودي عرب چې دی په دې کې شامل دی. نو سعودي عرب نه تاسو کولی شئ، نور عرب چې دی په دې کې نه دي شامل. یو سعودي عرب پکې شامل دی، یو پکې دلته کې یو بل ملک ته پکې شامل دی. نور که تاسو وګورئ پی مې درته ونه ښووله، په پی کې چې دی دلته
پاکستان پکې نشته. که تاسو وګورئ په پی پکې پاکستان چې دی دلته کې نه دی موجودو. داسې لاندې راشئ نو لاندې پکې دا نور ملکونه هم دي. ترکیه پکې دی. ترکیه چې دی په ترکیه کې هم زیاتر پښتانه دي. ترکیه پکې شامل دی او دوبۍ پکې شامل ده. یونایټډ عرب امارات پکې شامل دي. یو کې دی او یو اس ای دی. نو د دې ملکونو چې دی تاسو خپل پیج مونیټایز کولی شئ. که له دې نه علاوه تاسو د نورو ملکونو سیټ اپ ور واچو نو ستاسو پیج چې دی دا به بیا نه مونیټایز کیږي.